السلام علیکم. الیکشن وشو او ملکی حالات تاسو ته پته ده چې په الیکشن کې څه ډرامه وشوه. عوام ووټ چاله ورکړی او فام 45 باندې کوچري نتیجه راوځي نو تحریک انصاف کلین سویپ کړی دی پنجاب، خیبر پختونخوا او په وفاق کې. خو ادارې خو چې دی هغوی ولې نوې ډرامه راوویسته. الیکشن کمیشن فام 47 جاری کو او په هغې کې هغه ټول سیټونه ترې واخیسته. خو د دې نه باوجود هم ادارې هم پریشانه دي، نگران حکومت هم پریشانه دی او راتلونکي حکومت هم ډیر پریشانه دی او د پریشانۍ وجه صرف یو کس دی او هغه دی چې که په قید کې کم قیدي دی، قیدي نمبر 804 عمران خان. ولې هغه پریشانی ده؟ په دې پریشانی ده چې په خپل اصول ولاړ دي او دا ټول یو طرف ته ادارې دي، ټولې نگران حکومت دی، راتلونکي حکومت دی. منډیټ چې چا پټ کو د هغوی هغه دغه دی میډیا له دومره پروپیګنډه ورکوي چې د عمران خان نوم نشي اخیستی، خو چې پروپیګنډي نو د هغه خلاف هر قسمه پروپیګنډه کوي خو خلک په یقین نه کوي. او د هغې وجه دا ده چې خلکو ته عمران خان ایمانداري معلومه ده او د دې وطن سره مینه معلومه ده. اوس یو دماکاخیز خبر دا راغی چې عمران خان وی چې زه به IMF ته خط لیکم او هغوی ته وایم چې اوریجنل منډیټ چاته ملاو دی، اول د هغوی تحقیقاتو کې بیا د قرض ورکړي، ځکه چې قرض خو د دې اشرافیه په کار راشي، هغوی لوټ مارو کی، عوام ته خو هیڅ نه ملاویږي او د عوام نه بیا وصولي د مهنګای په شکل کې، د بجلی په بل کې، د ګیس په بل کې، په پټرولو کې، هر قسمه مهنګای بیا وکي او د IMF هغه پیسې د عوام د سرمن نه وباسي او دوی چې دوی 17 ارب ډالر سالانه د اشرافیه مراعات دي، پروتوکول دي او سبسډیز دي. په دې باندې ټول ډیر زیات هنګامه شروع شوه چې عمران خان د دې ملک غني دشمن دی او هغه IMF ته وایي چې دوی له قرض مه ورکوه. ډیر صحیح کوي چې د غلو له قرض نه ورکوي. خو زه تاسو ته لږ د تاریخ یو بل رخ ښیم. کله چې د عمران خان حکومت راغی د هغې نه مخکې پاکستان FATF په ګری لیسټ کې و. FATF یو داسې تنظیم اداره جوړه کړې ده چې کوم په ټوله دنیا کې د منی لانډرینګ او د غلا د پیسو قوانین جوړ کړي دي. هغوی سره دا فکر دی چې هسې نه د غلا پیسې، د کرپشن پیسې په 2 نمبر طریقه چرته دهشتګردو ته ملاو نشي، ټیرر فایننسینګ کې لاړ نشي. نو د نواز شریف په دور کې چې اسحاق ډار ډیر زیات منی لانډرینګ دی خاندان کو، شریف خاندان او زرداری خاندان، نو پاکستان په ګری لیسټ کې اچول. د ګری لیسټ مطلب دا دی چې تا باندې ډیر زیات نظر ساتي او کم ملکونه چې په ګری لیسټ کې شي نو بیا ورسره ډیرې کمپنیانې کاروبار نه کوي، انویسټر نه راځي او دا خطره وه چې پاکستان بلیک لیسټ ته لاړ شي. نو چې بلیک لیسټ شي بیا خو د لخوال هم څوک نه راځي، وي دا ټول نه غل ملک دی، زموږ پیسې به ډوبې شي. د دغې دپاره چې کله د عمران خان حکومت راغی هغوی کوششونه شروع کړو چې فوري موږ ځان د دې ګری لیسټ نه وباسو، ځکه چې معیشت آلریډي خراب دی، پاکستانیان په مشکل کې دي. نو هغې دپاره هغوی قانون سازي کوله، ځکه چې FATF پاکستان ته 31 پوینټونه ورکړي چې دا ځای کې ستاسو د معیشت نه غلا کیږي، دې له قوانین جوړ کړي. چې کله د دې قوانینو بل پیش شو نو تاسو ته پته ده چې چا بایکاټ کړی، پیپلز پارټۍ بایکاټ کړی، مولانا بایکاټ کړی، مسلم لیگ نون بایکاټ کړی. دغه د پاکستان د سره غداري دې پارټیانو کړې وه چې هغوی د FATF د بل باندې د عمران خان ملګرتیا نه وه کړې او وی چې ملک دې غرق شي خو مونږ نه کوو. او هغوی بیا دې دپاره بلیک میلینګ کوو، وی چې اول زموږ کیسونه ختم کړه نو بیا به ستا دا کوو. هغه عمران خان انکار وکړو خو بیا وله اسټیبلیشمنټ ډنډه د نورو له ورکړه نو راله کېناسته او زر زر بل پاس کو. دغه غداري وه. دا غداري نه ده چې زه درته ووایم چې زما کور په قرض مال په دې مه ورکوئ چې دا ټول خلک دې وړي غلا کوي. نو دغه د FATF کې غداري دې خلکو کړې وه. د عمران خان دی یو بیان چې کوم په جیل کې ناست دي دوی ټول پریشانه کړي په دې دي چې په غلا خو حکومت واغستو او حکومت د خزانې دپاره مو اغستې چې بیا به خپل لوټ مار کوو، بچو له به جایدادونه په یورپ او په مختلف ملکونو کې جوړو او عمران خان ورته وایي چې دوی له پیسې مه
ورکو نو په تشه خزانه به مونږ څه کوو نو مین وجه دا وه چې د عمران خان خط ټول پریشانه کړي ځکه چې دوی له لوټ مار له پیسې پکار دي دا د عوامو په ښېګړه نه لګي دا د دوی خزانو ته ځي او بیا به وصولي د عوامو نه د مهنګای په شکل کې نو ما وی چې د کم پروپاګاندا کیږي چې عمران خان IMF ته خط ولیکو نو دای څه د ملک سره زیاتې کړي دای بالکل صحیح کار کړي هم دغه څه پکار ده چې اول د عوامو حقيقي نمائندگانو لا حکومت نه ورکړي شوی سو کوم چې دوی له پیسې ورکړي دا به زیاتې کوي امید لرم تاسو پوه شوي کو پوه شوي پی او خوښ مو شو نو کمنټ وکړئ لایک ورکړئ شیر وکړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته